د هغې د والدینو دپاره او د دې کلي علاقې دپاره د خیر او د برکت باعث وګرځئ. محترمو دا مونږ او تاسو چې کم مجلس او محفل کې راجمع یو د دې نسبت د قرآن مقدس سره دی او قرآن مقدس د الله تبارک و تعالی کلام دی، د الله خبرې دي. روایاتو کې راځي قرآن مقدس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم معجزه ده او قرآن کریم د الله تبارک و تعالی کلام دی. نن الحمدلله د هغه عظیم کتاب او هغه عظیم کلام ختمات په دې مسجد مدرسه کې شوي دي. رب العالمین دې په خپل دربار عالیه کې قبول او منظور کړي او داغي څومره ثوابونه اجرونه رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړی دي، الله دې ته هم مکمل او کامل نصیب کړي. محترم دا د قرآن کریم په عنوان سره د دې مجلس انعقاد شوی دی او الحمدلله تاسو ته د قرآن کریم تلاوت نعت خوانی وشوله. ان شاء الله دې نه بعد به علماء کرام اغي بیانات کوي او دغه ټولو مقصد دا دی چې مونږ او تاسو به دنیا او آخرت کې څنګه کامیاب شو او دغه محافل دغه مجالس او انعقادم په دې وجه باندې کیږي چې الله تبارک و تعالی مونږ او تاسو ټولو ته مغفرت نصیب کړي او د قیامت هغه سخترین حالات کومنګ او تاسو تر روان دي الله تبارک و تعالی د مجالس او محافل او دغه دینی محبت په وجه باندې آسان کی. دی وجنا علماء کرام حفاظ کرام دغه مجالس او دغه محافل منعقد کړي چې زمونږ استاد سره دغه د اخرت فکر پیدا شي او دغه وړو معصومانو بچو حوصله افزایی وشي. نن الحمدلله اغه ته د غسپین پټکې په سر شه د غسپین کپڑے ورته ورواغستلې شوې او دلته ستاسو مخه ته د عزت په کرسي باندې کېنولې شوې دي. دی هغه وجه دا ده چې دی نسبت د قران کریم سره پیدا شو. چا د قران کریم ناظره سره ختمونه، چا د قران کریم حفظ ختمونه او دا ډېر مبارک او عظیم کتاب دی. چا دې سره څه قسم نسبت پیدا شوه دی الله دنیا آخرت کې ورته عزت ورکړي دي او دغه واحد کتاب دی چې د هر قسم شکوک او شبهاتونه بالاتر دی. هیڅ قسم شک شبهه هغه الحمدلله په دې کتاب کې نشته. سوق مخ کې 1933 کې میونخ یونیورسيټي د جرمني مشهور یونیورسيټي دا هغه د قران کریم تحقیقاتو د پاره یو اداره قائم کړې و او هغه دا تحقیق کو چې آیا قران کریم د دنیا محفوظ ترین کتاب دی کنه د کې غلطی شته او کنه شته. ویلیام میور هغه خپل کتاب کې لیکلی دی چې په هغه تحقیق کې هغه 200 نسخې د دنیا د مختلف ملکونو نه راجمع کړلې او تقریبا 13 کال نه زیات تحقیقات وکړه. هغه چې کله قران مقدس د تمام دنیا راجمع کړه 42000 نسخې وي او په هر نسخه کې هغه تحقیق شروع کا. نو اخره کې هغه یونیورسيټي چې کم ماهرینو او کم ریسرچ کوونکو هغه دغه اعتراف وکړه چې قران هغه عظیم کتاب دی چې دا د دنیا د ټولو د محفوظ ترین کتاب دی او په دې کې هیڅ قسمه غلطي هغه نشته ځکه الله ذمہ داری اخیسته ده. الله فرمای انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. الله فرمای مونږه قران نازل کړل دي او مونږ به د قران کریم حفاظت کوو. بیا اعتراض واردېږي چې دغه رنګ مختلف ډلې هغه د قران په الفاظو کې د قران په معنی کې تحریف کوي، هغه په کې حذف کوي، هغه کمې زیاتې کوي او دلته الله فرمای انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. الله د قران د حفاظت ذمہ داری اخیسته ده او دغه باوجود قران کریم کې تحریف لفظي او معنوي کیږي او دا رنګ د قران کریم د حفاظت د غواده د الله د طرف نه ده. بیا ولې دې کې دغه تحریف کیږي او دې کې تبدل او تغیر کیږي. الله تبارک وتعالى فرمای انا نحن نزلنا الذکر. مفسرین لیکلی دي الله تبارک وتعالى وي موږ دا قران نازل کړل او موږ به د حفاظت کو. دې کې به تغییر تبديل کیږي دا نه چې تغییر او تبديل بنئ. څوک به سوره نورین شاملای، څوک به ځان نه سوره والات او مختلف سوراتونه جمع کوي. امریکای مخکې کلونو کې د الفرقان الحق په نوم باندې قران کریم جوړ ک. هغه امریکانه قران په درې کم اتیا سوراتونو باندې مشتملو
او هغه مختلف سکولونو کې هغه داخل کا یو کال پورې تقریبا او چلے دا او هغه قران چون کې د امریکای تصنیف او داغه جوړ شوی کتابو هغه د الله د قران په مقابله کې نو الله تبارک وتعالى هغه منګړت کتاب چې کوم دی هغه ختم کا ځکه د الله داسې علماء ډله پیدا کړی دا چې څوک هم قران کې تحریف کوي ک لفظي ده او ک معنوي ده او هغه کې زیادت او کموت کوي هغه الحمدلله دغه قران کریم هغه زیادت او هغه کموت هغه معلومي او هغه چې کوم دی دفاع کوي هغه ختمي دی وجنه الله د قران ذمہ داری اخیسته ده او در قیامت پورې به قران محفوظي د دنیا یو طاقت د قران اعراب صيغه د قران کتابت د قران رسم الخط هغه بدلول نشي د قران مراد معنا پای کې تبدیلی نشي کوله دی وجنه محترم او عزیزانو مونږ او تاسو لم پکار دي چې دغه مقدس کتاب الفاظم الله نازل کړی دي مانم الله نازل کړی دا او دواړه الفاظ او معنا دا د الله د طرف نه دي حدیث مبارک الفاظ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دي معنی رب العالمین مضمون هغه القا کړی دی وجنا بوګ او تاسو له پکار دي چې د الله دغه مقدس کتاب په خپل باندې حمد دکو چانه دی ویلې او خپل اولاد ته مخایو ځکه د قران کریم اولنې حق د قران الفاظ یادول د قران کریم معنی یادول او دارنګه د قران کریم الفاظ صحیح کول یعنی صحت ادا دا د قران حق نه بیا د قران تحفظ داغه حفاظت د لپاره کوشش کول قران ته غلبه ور کول او دارنګه د قران نشر او اشاعت دا د قران کریم حقوق لري دی وجره محترمو الحمدلله سخ کال بیا دغه سو معصومانو بچو په دې مسجد کې د الله د مقدس کتاب ختم وک او دا هغه مقدس کتاب لري چې الله په خپل داغه تکلم کړي روایتو کې راځي وای کله جنتیان جنت ته داخل شي یو روایت کې راځي جنت عدن کې الله تبارک وتعالى سرنګ چې د عظیمه جلسه او دستربندی ده وای د قیامت په ورځ باندې با رب العالمین په جنت کې جنتیان راجمع کی او الله تبارک وتعالى به وت فرمای اے جنتیانو تاسو ته بهترین او لذیذ ترین کلام واورما هغه وی چې د جنت هر نعمت هغه مونږ ته راکړی شوی دی او داسې جنتونه حدیث مبارک کې راځي الله داسې سيزونه او نعمتونه تیار کړی دي هغه انعامات پکې دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر دا چا وګونو اوریدلې دي دا نعمتونه د چا سترګو لیدلې دي او نه د چا پزړه کې داغي خیال تیر شوی دی الله مونږ تعظیم نعمتونه را کړی دي او بیا الله فرمای تاسو ته یو بهترین او لذیذ ترین سیز درکما هغه به یا الله دینه به خوندور سي الله به داوود علیه السلام ته فرمای داوودا پاسو خېجه منبر ته او یو روایت کې راځي الله به داوود علیه السلام ته فرمای اے داوودا دوی تر زبور تلاوت کا د زبور نه سي سبا داوود علیه السلام تلاوت کی وې دومره خوان او لذت به پکې دا جنتیان به حرکت کوي او د ډېر خوشالینا دوی به داسې زنګو غونته خوځيږي را خوځيږي بیا به الله تبارک وتعالى تپوس کوي اے جنتیانو دینه خوندور کلام درته واورما الله دینه خوندور بم سي دا خډیر مزناک او خوندور کلام دی الله به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمای اے محمد صلی الله علیه وسلم دې ته د قران کریم تلاوت کا یو روایت کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه په خپل د سورې انعام تکلم فرمای بیا با هغه په حرکت کې راشي دا هغه نه زیات خوځیدل او دارنګ هغه له مزور کی الله به ته فرمای دینه زیات مزیدار आवाज موریدل نه یا الله دینه زیات خوندور او مزیدار आवाज بچرتای الله به ته فرمای دینه خوندور او مزیدار او आवाज درته واورما ایبو یا الله دینه مزیدار او خوندور بموي الله به خپل باندې کما یلیق بشانه تبارک وتعالى الله به سوره رحمان تکلم فرمای الله دې مونږ تاسو ته نصیب کی نو التا جنت کې بم د عظیم کلام څنګه د نزول لمخ کې الله تکلم فرمایله ده او دارنګ بیا به هم الله تبارک وتعالى تکلم فرمای نو دغه مقدس کلام چې الله په خپل تکلم فرمایله ده
او دې ته کلام الله ویم زکا دا نور کتابونه د الله کلام نه دی کتاب نه زبور د الله کتاب نه لیکن دی الله کلام نه دی انجیل دا کلام الله نه دی بعضی تفسیر کې یا قران کریم آیاتونو کې یا حدیثو کې کاغی ته کلام ویلې شوی دی علما فرمایي دا مجازن ویلې شوی دی حقيقي کلام دا الله تبارک وتعالى دا قران کریم دی نو دغه قران کریم ختماتو شو په دې الله شکر ادا کو الله دې پرفتن دور کې دې دور کې چنن مسلمانان اغه رشتہ د اسلام سره انتهایی کمزور ده الله په دې دور کې دی موږ ته د قران مدارس را کړی دي چې د قران د الفاظو حفاظت کوي د قران د معنی حفاظت کوي د قران د مقصد حفاظت کوي د قران د اعراب او د صيغه حفاظت کوي او د قران د رسم الخط حفاظت کوي دغه قران کریم د پاره دا مدارس الحمدلله جوړ دي او زمونږ استادو بچو ته د الله هغه عظیم کلام خي چې په دې کائنات کې الله قران نازل کا اولنې حافظ قران محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اول قران الفاظ او د قران معنا دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یاد کړی دی هغه نه بعد دویم د قران کریم حافظ په دې امت کې عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ د قران به ډیر تلاوت کو 2 یا 12 نسخې د ډیر تلاوت په وجه باندې زوی فکړې وي چا وته ته د قران حافظ او قران ته ګوري د قران تلاوت کې هغه ما د آقای نامدار تاجدار حرم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اوریدلی دي چې قران کریم ته قتل عبادت ده نو قران ته قتل عبادت ده په دې وجه قران ته ګورم او قران وایم محترمو دا د قران کریم چې کوم مقصد د پاره مونږ او تاسو را جمع یو هغه تاسو ته معلوم ده ان شاء الله کوشش کو د قران الفاظ د قران معنی یاد کو او په قران د عمل کوشش کو نن الحمدلله مدارس اغم کو سب کو سبانه زیاتیږي د قران د الفاظ او مهنت شته د قران د معنی مهنت شته خو د قران باندې عمل مخکې صورت سره تقابل کو نو انتهایی تنزل کې د 0 درجه ته رسیدلې دي مونږه قران کریم وایو په قران کې حسد کینه بغض تکبر تمامي روحاني بیماری الله منع کړی بیاتونه کو اولیاء الله سره اهل الله سره تعلق ساتو خدای باوجود څلور خلافتونه 3 2 1 دا مونږ ته ملاو شي خو موږ یو مولا د بل سره حسد پرې نه خود په ایمان وای لرو کنه لرو دا سینم ډکې نه دي کیدا بغض تکبر بعضی دا سیزم یا الله شکر دې چې د تر لازمه کواله کړي نه دا چې دا موږ باندې سکول قسم په الله پښ او که چرته ګنا نه وې کنه د پداسې خلق به ان شاء الله تر مرګ ما سلام نه وچولې خو بس پیغمبر علی السلام سره مینه ده دا عاشقانی داغه د وجه مونږه په دې زړه غنی راکاګو مونږ ایزا چونکه الله په او ته په خپکیږي ستاده لپاره به موږ دا قرباني ورکو دی وجنه محترمو دا څومره بیماری دي دا لري کو تبلیغ تزو بستری د وګونه مونږ کوزه نه کړي په ایمان وای د مرکز کې څومره خلک دی که نه چته تلی خو د مرکز لو نه پس مونږ څه تبدیلی رااله ما سلور میاشتې ولګولې کال می ولګو سروزه می ولګول چله می ولګول او دلته تاسو پر عمر خان کې مال چا جریب پټه راک په ایمان وایا دغه خوراک حرام دی او پر خودلې فرض دی د کما کال او سلور میاشتې او 15 کال ولګول خدای ما پرې معاف کی او کدا علما ناس دي ګارانټي راکې اوس تاسو دا ټول ځمکه ما قبضه نه کړې مان دا پټکې وګرځي په سر را لدل ته جګم دی بل څه تویږي مال به ان شاء الله د چپلارمز بکوان دي لیکن مو کې څه تبدیلی رانه پیران حضرات ډیر دا په لکونو زرګونو تسبیح اوړي ختمونه کیږي خو عمل زمو چې وګورو مونږ یا الله کدی غیر مسلمو ته پته ولګی دا چې پاکستان ته د اسلام قلاوي او حالت یې داري نن سکر او راپاسی په خور باندې ډزې کوي ولی تا مانه د جهاد مطالبه ولې کړي دا ستاسو پلار نه پیدا نه ده شریعت او ته حق نه ورکړي او ته ځان ته پښتون او ځان ته مسلمان وې ته خو د انسانيت درجه نه لاندې درجه کې دلته ملاوت حرام دی پیغمبر علی السلام حرام کړی دی شریعت حرام کړی په ایمان وای مونږ دکاندارانی او کا زمینداری ټول په ناب تول کې کمې کو کنه کو په دې ګړو کې صحیح ګړه ما ته وخایزه ډېر پر مسلمانانو کې با په زرګونو کې اوسو تنانی چبا مسلمانی پکې دا چيني وته داسې ورچي یو لاړم وی الله فضل له اوس د وخت نه راغلم ما وته دا چيني ما چو یو ورځ مزه د سړی بچی شه تم کم کار جوړ کړي
او بس دغه سبحان الله چې وې جی جنت کې به دومره درجه ملاويږي او دومره ملاويږي. نو دا نور حدیث چې پیغمبر علی السلام فرمایا قران کې دا کوم سورتونه الله نازل کړي سورې نساء کې یا 15 سفاره د نورو کې دا کوم حقوق د میراث وغیرہ ذکر دي او یا چې کوم د حجرات کې دا کوم احکامات دي نو دای چاته را لېګلي او یا د پیغمبر علی صلوات و سلام څومره لوی هستی ده هغه عظیمه هستی په خپل باندې فرمایي. ایو شاعر وای سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تفسیر ہے حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر کہتے ہیں یہ دنیا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. اغا عظیم ہستی دا اغا پورا دا بی بی سی دا سی این این دا دا عام لیڈرانو ستبر پاکستان بسے لیڈران بسے دا غیر خبر مونږ سره څومره قدر دی چې کله هغه بیان کوي ته که وحی نازلېږي ماشومان باندې مراکید ولکه چپشا لیډر بابا بیان کوي خبرونه دي پر ریډیو ټي وي ماشومان وایي کنه وایي چپشا خبرونه دي. نو نعوذ بالله زما د پیغمبر احادیث او زما د رب العالمین کلام دا د خبرونو نه او دا د سیاسي لیډرانو د بیان نم نعوذ بالله سپکشه چې تاسو سره د لیډر د بیان وقت شته داغه چې کوم د عظمت شته داغه عقیدت شته په زړه کې شته او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عقیدت او داغه عظمت او مینه ستا پړه کې نشته. دا خو مینه نه ده لاسونه خپل کو دا حقیقي مینه ده چې کله تعالی خوري سوالی غواړي او کني غواړي ته دا حق دی والا چې ازمکه سره ده مالک کوي کنه دا شی والا نلسیس خرسه ناب طول پورا کوا واقیم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان خدای وای قران کې متوففین غون صورت نازل لې لیکن موږ بیا په عمل نکو. نو د دې وجره محترمو عرض او درخواست درته دا کوم چې اومغه قران دی هغه حدیث دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خو موږ کې خلکو په عملو. دا امام بخاری رحمت الله علیه نو بتا سوریدلې دا دې چې دومره لوی شخصیت جوړ شوی دی په دې کې والدینو ډېر لوی کردارو. احمد ابن حفص رحمت الله علیه دا د پلار اسماعیل رحمت الله علیه شاګرد هغه وی زمره وفات کې رالما ملاقات مې وسره وشه وای ما ته وې احمد زما چې څومره مال ګټلې لري پدې کې حرام خو درکنار چې یو روپۍ د شک پکې نشتا د شایبی یو روپۍ نشتا. نو چې پلار او مور دومره تقوادار نو الله به بچی تقوادار پیدا کوي کنه پیدا کوي. او بیا امام بخاری رحمت الله علیه په رمضان کې به سلويخ د قران ختمونه کول دورولی هستی او بیا چاله مزاربت باندې مال ورکړو او هغه پکې خو دې خو شروع کړه چا وته حضرت حاکم ته وایا اب سفارشو کې مال بدلته والی وینا زدا به زما دنیا کې دخل دین کې دخل اندازي کوي زدا خپل دین د دنیا لپاره نه خرابوم. دا سیا کابرین خلق دا 9000 بحث روایت چې کوم نقل الحمدلله سره د مکررات او هغه لپاره مخ کې غسل په خپل باندې فرمایي د مقام ابراهیم او د رکن یمانی په منځ کې دارنګ چې کوم ده د ملتزم په منځ کې وای ما دا ولیکه مکه معظمه کې طواف به وک غسل به وک او دارنګ استخاره به کوله بیا مدینه منوره کې ریاض الجنت کې بیا دغه حدیث به راجمه کول او دغه عظیم کتاب هغه مونږ او تاسو ته پښپاړس کاله کې راجمه ک دومره خواري مهنت او تقوا فرزګاری سره یو عالم دی ابو سعید ابو یزید مروزی رحمت الله علیه هغه وی كنت نائما بین الركن والمقام وزدا مقام ابراهیم او رکن یمانی په منځ کې ودومه. قال النبي صلى الله عليه وسلم نبی علیہ السلام راته فرمایل یا ابا زید اے ابو زیدا وی پیغمبر علیہ السلام راته فرمایل الا متى تدرس کتاب الشافعی سو پوری بده امام شافعی رحمت الله علیه کتاب درس کې ولا تدرس کتاب یو زما کتاب باندې درس کې وای ما ته پوسو کده الله رسوله ما کتابو کستا کتاب سره وای هغه جامع د محمد ابن اسماعیل بخاری رحمت الله علیه کتاب دا زما کتاب نبی علیہ السلام راته وای او وراق بخاری رحمت الله علیه وای ما خوب ولیدا و امام بخاری رحمت الله علیه رستو د نبی علیہ السلام مخ روان او هغه چې قدم اوچتای کمزه قدم کیدی بیا بل قدم اوچتای دی پاغه قدم د پاسه قدم دی دومره متبع سنتو الله وتدمر لی شان ور کړی دی. نو د دې وجه په خپل فرمایي وای مختبت احدا مز علمت ان الغیبه حرام وای ما چرتم د چا غیبت نه کړه کړه چې ما ته پته لګیدل چې غیبت حرام دی په ایمان وای اوس خو زمنګ مشغله ده نو دا غیبت دا ګناه کبیره نه ده
دا حسد دا ګناه کبیره نه ده، دا چغلی دا ګناه کبیره نه ده، دا څومره ګناه کبیره ده. سوچ کو چې به کم طرف تروالي. دا قران د کم مقصد د پر الله را لګلې، دا حدیث د سره پر رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړي. دا لس کاله مدینه منوره او داغه په مضافات او پیغمبر علی السلام چې د قران نظام نافذ کو، دا سره پر نافذ کړو. د غل نه لاس ولې کټ کو، ډاکو ته ولې سزا ورکول، شرابي ته ولې کوړې ورکړې دي، زانی ته ولې سزا ورکړي، دا هم د قران کې الله بیان کړي. نو د دې وجنه محترمو علما کرام به بیانات کوي، خو کوشش وکړو مقصد بیان نه دی. زغبل د اصل 15 پیری د ورځې لاړ شم، کله کله شپې سوچ کوم چې یا الله موږ ته بخنه وکاسه نه د قیامت پر ورځ په دې راوري سي، کله یو خوا کله بل خوا، کله چې کیسر کله مارتون کله تخبه کله مردان کله مومن کله باجوړ او دې گاډو کې او دا خوا دې خوا ګرځي یا نه د قیامت پر ورځ په دې باندې ګډ وډ نه کی. الله موږ ته بخنه وکا، ځکه موږ خو د غزوړ دغه کو څوک په یو نوم څوک په بل نوم القابات او درس غوبل دغه ته خوشاليګو. قیامت پر ورځ به الله موږ سره سکی. زمونږ بیاناتو کې مسر نشته، وسر به ولي اخلاص مونږ کې نشته. او تاسو هم د حرامو کټه والله کې یو کې خبره راشي او نه قبول کوي، ځکه هر یو کې خامخه حرام بکو. دا سوچتنه چې وځه حلال کوم، خامخه به حرامو کې مبتلا. نو علما وی خبره بل اثر کوي چې مقررینو کې وعیزونو کې اخلاص او خلکو باندې بل اثر کوي چې هغه کې صحیح حرام خوري دی. علما مثال ورکړي د بزرگان، وې د عوامو د خبرو د علماو د خبرو مثال د تخم دی. څه شي دی؟ تخم. او د عوامو د زړونو مثال د زمکه دی. سم خیال لتاو زمیدار یا چې تخم خي او زمکه خي فصل خکې کنه کوي. ها که تخم خراب یا زمکه خي نو فصل به وکي، یا که زمکه خراب یا تخم خي فصل به وکي. چې دواړه خي نو سوي فصل به کوي، او چې تخم هم خراب یا زمکه هم خراب لکه دې دور کې چې سم خیال لې فصل به وکي شرط هم نک. بس الله دې بډایګانو خبرم برنا حق وبخي. نو الله دې عمل توفیق راکړي او الله تبارک وتعالى دې مو سره د قبر د حشر اخرت غم پیدا کړي. او مولانا ارسلا سے یاسر سے عبدالله تعالی کم درس او تدریس کوي او دې کلی کې الله دې دوی د پاره دې کلی د پاره اتفاق د خوشحالي او د ټولو د مغفرت سبب وګرځي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.